الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تصيب أمتي في آخر الزمان من سلطانهم شدائد لا ينجو منه إلا رجل عرف دين الله فجاهد عليه بلسانه ويده وقلبه فذلك الذي سبقت له السوابق ورجل عرف دين الله فصدق به ورجل عرف دين الله فسكت عليه فإن رأى من يعمل الخير أحبه عليه وإن رأى من يعمل بباطل أبغضه عليه فذلك ينجو على أبطانه كله. مخکنی جمعه کی دا دور حاضر د فتنو یا د علامات قیامت نشپک دی شوایت منگا ذکر کریو. آشپک دیشتم روایت کی منگ باس او سو وضاحت کړو دا هغه روایت تعلق د ظالمانو سره او د ظلمونو سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنګوئی د دې خبره ورکړې ده چې په آخر دور کې با زما امت ته د ظالمانو نه د باچاهانو حکمرانانو نه تکالیف رسیږي. پای کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام درې قسمه خلق ذکر کړي دي چې دا درې قسمه خلق نجات والا دي او کوچا د دې سره معاونت کو یا ملګرتیا وکړه نو دا به سره بیا په ظلم کې داخل وي او دا غي سزا به یو شانتوي. قرآن کریم گن بشمار آیاتونه په دې باندې دلالت کوي
چې د قیامت په ورځ باندې به الله د ظالم د ظلم بدله الله دله ورکوي، مظلوم له به الله د دنا بدل اخلي. دا یو عقیدی مسله ده، قرآن کریم په دې باندې گواه دی. او الله مؤمنان مخاطب کړي دي چې فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. الله وی تاسو په ما باندې د ناخبر ګمان مکوئ چې زما د استازو سره کمی وعدې دي او لوزونه دي، ګنې دا به زه سرته ونه رسوم یا د هغې نه زه ناخبره یم. نه، الله وی زه زورور ذات یم، د بدلې والا یم، بدله شم اخیستلی. خدا الله یو ورځې ته ساتلې ده، هغه ورځ چې تمام جبابره، تمام صلحا، تمام انبیاء، تمام انسانیت څخه چې تمام زناور هغه به هم د محشر میدان ته حاضریږي. یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لار باندې روان، د دوو ګوډورو جنگو یو ښکر والا د یو ښکر نو. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وایي چې داسې ورځ را روانه ده چې الله به د دې ښکرو ګوډوري نه چې د کم ښکر دی د دې نه به الله بدل والی دی بې ښکرو لره په ورځ د قیامت، او بیا به د دې په منځ کې فیصله وشي، دا به بیا ختم شي. دارنګې د انسانانو به هم الله بدل علی، د ظالم نه به الله د ظلم بدله دا اخلي. ولا یغه داسې ورځ سخته، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. دا ځمکه دا اسمان الله دا به بدل شي، ولا تاسو به ودرېږئ په میدان کې به الله ته ودرېږئ، یو کس به د الله نه پټ نه به څوک پټوونکی چې یاره تاله پناه درکړي. د هغې ورځې نه ځان ساتل پکار دي د دې چې یاره یو سړی ظلم ونه کړي، او په ظلم کې چرته وقت تیر نه کړي، گزران. ابي هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ وفرمایل چې اتدرون ما المفلس، وی تاسو پیژنئ چې غریب سړی څوک دی؟ ابي هريره وایي چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع. مفلس او غریب سړی موږ هغه ته وایو چې د هغې سره درهم نه وي، یعنې پیسې ورسره نه وي. او غریب سړی موږ هغه ته وایو چې د هغې سره سامان نه وي. د دنیا چې کوم اشیا دي دا اشیا د ضرورت د ده سره نه دي ته موږ غریب وایو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې غریب سړی دا نه دی. دا تاسو چې چاته غریب وایي دا سړی غریب نه دی. د الله نبی صحابه کرامو ته وایي غریب درته زه درښیمه، غریب دې ته وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل غریب سړی هغه دی چې د قیامت په ورځ به راشي او دا به منځونه راوړي د الله دربار لا، دا به زکاتونه راوړي د الله دربار لا، دا به روجې راوړي د الله دربار لا. غریب هغه دی چې اعمال یې وړي دي، صالح اعمال، نیک عملونه، دا لوی لوی پیغمبر یاد کړه. مونځ یې راوړل قیامت په ورځ، زکات یې راوړی دی، یعنې زکات یې د مال نه ایستلی،
او دارنګي د الله پیغمبر وای روجیم راوړی دا، یعنی روجیم نیولې ده. خو دې سړي څه کارونه کړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای دې سړي په چا بدنامه لګولې، یا دې سړي پردی وینه توی کړي، یا به دې سړي پردی مال خوړلی، یا به دې سړي چاته کنځلې کړي. څلور خبرې روایت کې ذکر شوي. د دې سړي نه به نیکۍ واغستلی شي او دې بل له به ورکړی شي. په چا دې بدنامه لګولې، نیکۍ به د نوالي هغه سړي له به یې ورکړي، په چا دې بدنامه لګولې. د چا مال دې والې، نیکۍ به د نوالي د منځونو، د زکاتونو، د روجې، دا به د نوالي او دا به هغه سړي له ورکړي د چا مال دې والې. نیکۍ به د نوالي هغه سړي له به یې ورکړي چې د هغه وینه دې په ناحقه توی کړې. نیکۍ به د نوالي هغه سړي له به یې ورکړي چې چاته دې کنځل کړي دي، ردې بدې دې ویلي. د الله نبی وایي د دې یو به د جنت الله فیصله وکړي او د دې بل به د جهنم. دا چا چې دا منځونه راوړي او چا زکاتونه راوړي او چا روجې راوړي، او کو چرته د ده نیکۍ د الله نبی وایي ختمې شوې، یعنې د ده سره منځونه نشته چې موږ یې دې سړي له ورکړو، روژه ورسره نشته، زکات ورسره نشته، څه نیک عمل یې نه دی راوړی د قیامت په ورځ، او چاته یې کنځل کړي دي، یا یې بدنامه لګولې، یا یې مال والی، یا یې وینه توی کړې. د الله نبي وایي د هغه بل ګناهونه به راوالي الله او په دې سړي به یې وتپي، دا بدله ورکړي. خو چېرته ورسره نیکۍ نه وي، اول به نیکۍ ورکړي. دا د ظلم بدله ده. د ظلم اقسام دي. په چا بدنامه لګول دا هم ظلم دی، د چا وینه ناحقه توی کول دا هم ظلم دی، د چا نه مال وال دا هم ظلم دی، او چاته کنځلې کول دا هم ظلم دی. دا د ظلم په اقسامو کې مفسرین ذکر کوي. دا یو اخروي نقصان دی، تاوان یې دی. د الله پیغمبر وایي دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم امت له دا خبر ورکړی چې په آخر دور کې به زما امت ته د باچاهانو نه، د حکمرانانو نه، د لیډرانو مشرانو نه تکالیف رسیږي. دی دې په دغه تکالیفو باندې صبر وکړي، دی دې چاله تکلیف نه ورکوي، هسې نه چې ته د تکلیف بدله په زیاته باندې ورکړي. او د دې نه منع راغلی، بس الله ته سپاره. په دې باندې د انسان عزت دا نه کمیږي، په دې باندې د انسان عزت خو اوچتیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله تاسو ته تکالیف ورسېدل او دا په آخر دور کې به ترسي، د الله نبي وایي درې قسمه خلک به د دې نه بچي، د دې ظلمونو نه، د دې د معاونت د امداد نه، د دې د ملګرتیا نه. درې قسمه د الله نبي خلک دا مستثنا کړی دی، د دې او زیری ورکړی دی چې دا خلک به بچي. دا کم دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الا رجل عرف دین الله، یو هغه سړی به بچیا چې هغه د الله دین وپېژاندو، فجاهد علیه بلسانه، د هغې کوشش یې وکړو په ژبه، ویده او په لاس، وقلبه او په زړه باندې. لکه تا وپېژاندل چې دا یو ظالم دی، دا یو مظلوم دی، دا د الله دین دی، د دې مظلوم سره معاونت نشي کولی. نو د الله نبي ویا کم از کمه په ژبه خو د دې یو بد بیان کړه چې یاره دې سړي انتهایي ظلم وکړ. او د الله پیغمبر وایي که په لاس ته طاقت وي نو په لاس ته دې سړي سره مقابله وکړه، په لاس باندې دا ظالم منع کا. او د الله پیغمبر وایي که په لاس ته طاقت نه وي او نه دې په ژبه دی، نو اخري درجه دا ده وقلبي، په زړه کې خو یې بد ګڼه
چیرې د دې ظلم ملګرتیا ګوره موږ نه کوو. دا کم ظلم چې کوي موږ منع کولی نشو، نه په لاس نه په ژبه نه په بل یو طریقه باندې. نو کم از کم په زړه کې خو بد ګڼو چې د دې سړي ګوره دا کار غلط دی، دا صحیح نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فذلک الذی، دا هغه سړی دی چې دا مخکې شو، یعنی دا الله په خپل رحمت باندې دا سړی بچ کو، یعنی دا یې محفوظ وساتو د ظالم د ظلم نه، او دا ملګرتیا ونه کړه. او دویم هغه سړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ورجل عرف دین الله، دویم هغه سړی دی چې د الله دین یې وپېژندله، وصدق به، د هغې تصدیق یې وکړو چې دا خبره حقه ده، دا خبره ناحقه ده، دا باطل خلق دی، دا حق پرست خلق دی. او دریم سره ورجل عرف دین الله فسکت علیه، دا الله دین او پیژندلو خاموشی اختیار کړه، د هیچا امداد هم نه کوي، نه خبره کوي نه اتره کوي، بس ځانې نانګارو کې اچلی دی. د الله پیغمبر وایي دا درې قسمه خلق بچ دی، دا د ظالمانو ملګرتیا نه کوي، دا د ظالمانو ملګري نه دي. فإن رأى من يعمل الخير احبه، و یو سړی نیک کار کوي نو دا ورسره مینه کوي، یعنی د کم سړي دا دین پیژندلی ظالم نشي منع کولی، مظلوم معاونت امداد نشي کولی، خو کم از کم څوک چې د خیر کار کوي نو د هغه سره محبت کوي. د الله نبی وایي فإن رأى من يعمل الخير، و یو سړی ویني او هغه د خیر کارونه کوي احبه، نو دا ورسره مینه کوي. او وإن رأى من يعمل بباطل، او کو یو سړی ویني چې باطل پرست کارونه کوي، ظلمونه کوي، ناروا کوي، نو ابغضه علیه، په دې ورسره بغض کوي، کینه کوي. دا الله نبی فذلک ینجو، دا هغه سړی دی چې دا مکمل نجات ده حاصل کړو، دا د فتنو نه، دا د ظالمانو د تعاون نه، دا انسان الله محفوظ وساتل. دی وجنا امام قرطبی رحمه الله هغه پنځه قسمه خلق ذکر کړي دي چې د قیامت په ورځ باندې به پنځه قسمه خلق دا د کوثر د حوض کوثر نه به دی شړلی شي. دا یو روایت کې د ظالم اخروی سزا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ظلم نه منع کړي، حدیث کې راځي اتقوا الظلم، د ظلم نه ځان وساتئ. ولی ځکه دا ظلم چې دی دا تیاری دی په ورځ د قیامت. فإن الظلم ظلمات یوم القیامه، د الله نبی وایي ظلم د قیامت په ورځ تیاری دی، یعنی سبب د تیارو دی. نو امام قرطبی رحم الله وایي چې پنځه قسمه خلق به په ورځ د قیامت باندې د حوض کوثر نه شړلی شي. یو قسم پکې هغه خلق دی، امام قرطبی وایي المسرفون فی الجور، یو پکې هغه خلق دی چې هغه تجاوز کوي په ظلم او ستم کې، زیاتی کوي، ظلم کوي په انسانانو باندې. دا سړی به د قیامت په ورځ د حوض کوثر نه د الله نبی وایي شړلی شي. دا امام قرطبی وایي دا به شړلی شي. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي یو سړی رالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله، وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او فرمایل چې د الله پیغمبره زما دوه غلامان دي، دا دوانه غلامان دی زما سره یو په مال کې خیانت کوي، یعنی چې کله ذات مال ورکما نو دا اغلا کوي، خیانت کوي مال، او دا زمانه پرمانیم کوي. زدی ولا کنزلی کوما او وهمه هما
فکیف انا منهم زما د دیو سره به څه حالي لکه دا خبره زما صحیح ده چې دی زما سره خیانت کوي زما نافرماني کوي او زه ورته کنځلې کوم او زه یې وهمه نو د قیامت په ورځ به څه حالي رسول الله صلی الله علیه وسلم دې سړي ته وویل وی د قیامت په ورځ به د دې غلامانو نافرماني م راوړلی شي د دیو خیانت به م راوړلی شي ستا کنځلې به م راوړلی شي او ستا وهل به م راوړلی شي کو چرته د دیو خیانت او د دیو نافرمانی او ستا کنځلې او ستا وهل دا برابر سرابر وو نو کان کفافا لک ولا علیک بس دا سرابر برابر دی پتا هیڅ ګناه نشته چې دا نافرمانی او د خیانت د دې برابر او تطارت بد ویلیو او د دې نافرمانی او د خیانت برابر تا دی ول وهل ورکړي او کو چرته د دې خلکو دا خیانت زیاتو او د دې نافرمانی زیاته وا او ستا کنزل او ستا وهل دی ول رقمو نو کان فضل لک دا دې زیتی ثواب دی ځکه چې عمره سزا د خلکو ته نه ده میلاو شوي څومره چې دیو نافرماني کړې ده زیتی یې کړی دی او دریمه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي کو چېرته د دې خلکو خیانت او د دې نافرمانی دا راوړلی شوله دا کمه وه او ستا کنزل او ستا وهل دی ولره دا زیاتو نو دا به پتا جرمي د دې به الله بدله علي عائشة رضی الله تعالی عنها فرمایي چې دا سړی راووتل او چغې والي چې زه خو هلاک شوم او تباه شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دته غږ وکړو ته راشه دلته وی مسله دا ده وی تا د الله کتاب نه دی اورېدلی ونضع الموازین القسط لیوم القیامه الله وی موږ به تلې د انصاف په ورځ د قیامت باندې کیدو په چا به ظلم نه کیږي ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره کو چا د ذره برابر نیکی راوړې وه بدله به ورکوو کو چا د ذره برابر بدی راوړې وه ګناه یې کړې وه د هغې بدله به میلاویږي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون الله په ما باندې د ناخبرو ګمان مه کوئ یعنی چې دا ظالمان څه کارونه کوي او یاره یو سړی دا وایي چې ما ګناه وکړه او زما نه به څوک نه خبر یا ما د چا مال وه یا ما ظلم په چا وکړو او یاره زما نه به څوک نه دا لیکلی شي دا ټولو بدله به الله په ورځ د قیامت انسان له څه کوي چې زناور له به هم بدله ورکولی شي کو یو زناور را لګېدلی او بل زناور یې وهلی دی او دا یو مظلوم دی او دا یو زناور ظالم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ به دا زناور هم بدله ورکوي دا کم زناور سره چې ظلم شوی نو د الله نبی فرمایي ظلم د قیامت په ورځ باندې تیریږي اتقوا الظلم د ظلم نه ځان ساتئ وی دوه خلقو الله په دنیا سزا ورکوي یو حرام خور لره یو ظالم لره دا الله په دنیا په زندګۍ نه پوهه کوي مفسرین وایي دا تاسو مه ګورئ چې یاره ګنې کې یو سړی دی او مالونه ورسره دی او جیداد دی او ګاډي دی او موټرې دی او بنګلې دی او دا دی ظالم وایي د ده نه تپوس وکړه د ده یو سیکنډ د مرګ دی د ده ټوله زندګي دا د مرګ څه وځي دا ابراهیم بن ادهم رحمه الله دا جیل ته واچلی شو نو یو ځل آزاد شو په دویم ځله باندې هارون رشیده جیل ته واچو چې جیل ته واچو نو ده یو خط ولیکو په خط کې ورته دا خبره ولیکله
چې ستاسو د خوشحالۍ ورځې تیریږي او زما د تکلیف ورځې تیریږي. زه په سزا کې ما، زه په جیلخانه کې ما، د ظالم په پنجه کې ما، دا ورځې به هم تیری شي. او ستاسو خوشحالی وی بهر په عیش عشرت کې وی، دا ورځې به هم تیری شي. خو ملاقات به هم په محشر په میدان کېږي، حساب به الله کوي. به دې ته زمونږ تمه ده. ظالم چې کله ظلم وکړي نو مظلوم له الله د تعزیت دپاره څه آیاتونه رالیږلي. قرآن کریم کې سورت ابراهیم آخری رکو زمونږ استادان وی دا د مظلوم تعزیت دی. الله وی ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم. وما ګمان مکوه زه د ظالمانو د کارونو نه خبر یم. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار. الله وی دا ما رسته کړي دي هغې ورځې ته چې سترګې به هم پکې نه رپېږي. د هیبت د لاسه به سترګې نیغې ولاړي، چیغې به راوځي. او بیا وی دا مې دې له کړي الله وی چې د ظالم نه د مظلوم له بدل والم. دا مې دې له رسته کړې ده چې اولین او اخرین ولاړي. دی وجنا امام احمد بن حنبل رحمه الله او حسن بصری رحمه الله هغوی به چې کله ظالمانو به ظلمونه کول نو علما وی د دیو صبر او د دیو تحمل او د دیو برداشت او د دیو زهد او تقوا وی دا دومره حد ته رسېدلې وه چې تا به ګندې ویل چې دا جنت صرف امام احمد بن حنبل او حسن بصری له جوړ کړی. دومره انتها مرتبه ته دا خلک رسېدلې. دې وجنه حجاج بن یوسف یو ظالم باچا تیر شوی، یو سړی د پانسۍ دپاره راایستلی او پانسی کوله وی بهر. ده به چې پانسی کوله نو په چوک کې به یې کوله، د بازار په چوک کې. دا به یې دې له کوله چې یاره نور خلک به دې باندې وتری ویری چې بیا د خلاف څوک نه کوي. خو د هغې باوجود به د هغې زمانې حق پرسته علما هغوی به ښه کلک رد کولو، هغوی به مسله بیانوله، هغه د ده د دمکیان او د دې شی نه هېرېدل، هغه د الله نه هېرېدل. نو یو سړی تېرېدلو په دې چوک باندې او ده نه بل سړی ځوړند کړی دی او دا یې پانسۍ ته اچلی، پانسي کړی دی. نو دې لاروي سړي وویله، دا خبره وکړه په تیزه باندې، ویل یې زما ربه، ویل ستا دا صبر دا ویل د ظالمانو خوشحالي زیاتوي او د مظلومانو خفګان. دا ستا څومره صبر دی الله چې دا ظالم سړی ظلمونه کوي او ته ترې نه بدن لالې او ته پې په دې دنیا کې څه عذاب نه مسلط کې نه رالیږي. الله ستا دا صبر دا د ظالمانو لره خوشحالي سیوا کوي او مظلوم لره خفګان دی. نو دا سړی چې کله لاړی کور ته او د شپې اوده شلو نو د خوب ولیدو. کم سړی چې بیګانۍ شپه په پانسي باندې په چوک کې ځوړن او حجاج بن یوسف ځوړن کلی، نو د قیامت ورځ ده دا سړی د جنت په ډېر اعلی مقام باندې دی. نو وی غیبي آواز شو چې الله وی چې زما صبر د مظلومانو مراتب اوچتوي او د ظالمانو مرتبه ښکته کوي. دا ما چې صبر دنیا کې الله وی کړی دی او د ظالم له الله وی ما دا مهلت ورکړی دی او الله وی دې ته فورا نیول نشته او صبر تحمل دی برداشت دی. الله وی دا دی له دی چې د مظلوم مراتب اوچت کو او د ظالم مرتبه ښکته کو.
په دې باندې مراتب اوچتېږي، لویه مرتبه لویه مقاماتو ته پې سړی رسېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په آخر دور کې به تاسو ته تکالیف رسېږي، نو په هغه تکالیفو باندې تاسو صبر کوئ. او قرآن کریم کې صبرناک خلق چې په مصائبو باندې صبر کوي هغې له الله بدلی ذکر کړي. دا دنیا کې هم بدل شته، آخرت کې هم شته. چې کله څه مسله راشي، ګوره غم راشي، نو انا لله و انا الیه راجعون. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی زما خاون مړ شو، ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات شو. نو ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا دعا وایا انا لله و انا الیه راجعون. او د دې سره یو روایت کې وسره نور هم راغلی، الله بدل النعم البدل دري، یعنی د دې نه به الله بهتر بدله دري. ام سلمہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د پیغمبر وینا وه، ما خو ښکته وانه چله، ما دا دعا وویله، خو په زړه کې مې دا وویل چې د ابو سلمہ په شان سړی پیدا کېږي. دا خاوند دی زنانه ته دی ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ته ډېر ګران ویل، ما ویل چې دا ام سلمہ د ابو سلمہ په شان سړی پیدا کېږي. وی زما عدت چې کله ختم شو، چې کله د ښځې نه خاوند وفات شي، نو په شریعت کې په دې باندې 4 میاشتې او 10 ورځې عدت دی، دا به نکاح نه کوي او نه به ورته څوک د نکاح پیغام رالیږي. نو چې 4 میاشتې او 10 ورځې زما پوره شي، عدت ختم شلو، نو ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د نکاح پیغام راولېږه. نو ما ته د الله د پیغمبر خبره را په یاده شوله چې دا دعا وایا الله بدل نعم البدل دري. نو ما ویله چې سید ابو سلمہ خو یو سړی و، صحابي و، خو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مرتبې ته خو نشي رسېدلی. نو زما نکاح د محمد رسول الله سره وشوله. اوس امهات المؤمنین کې ده، د مؤمنانو مور ده، څومره لویه مرتبه الله ورکړه. دا په څه باندې ورکړه چې کله په تکلیف باندې صبر وکړو. په صبر چې سړی کله کوي په تکالیفو باندې دل الله بدل ورکوي. ظالم نه به الله انتقام علي. او هغه دا چې یو داره دنیا کې ته یو سړی ماف کړي، او د الله حق یې والی، نو د الله حقونه انسان نشي ماف کولی. او که د مخلوق حق دی والی، نو الله د مخلوق حق نه ماف کوي. د هر سړي خپل حق دی، د الله خپل حقونه دي، د مخلوق خپل حقونه دي. د الله حق یې ویلی او تا ظلم کړی، ظلم په تا باندې شوی، بس تا ماف کو، د الله اوس خپل کار دی. د الله حقوقو کې منګه ګوتې نشو والی، او که د الله حقونه یې نه دي والی، خو ظلم یې کړی دی، د انسان حقونه یې والی. نو بیا الله دا انسان ته سپاري چې په چا ظلم شوی دی، د قیامت په ورځ به دا راولي. بس دا کم سړی چې ظلم یې کړی دی، دا مخکې ما حدیث کې ویل چې د الله نبی وایي د ده نه به نیکۍ والي، دې بل له به ورکړی شي. نیکۍ نه وي، د دې بل ګناهونه به راوالي او په دې ظالم به وربار کیا چې تا ظلم کړی او د هغې ظلم په بدله کې. نو امام قرطبي رحمه الله وایي چې 15 کسان دي چې د حوض کوثر نه به الله شړي، دا حوض کوثر ته نه پرېږدي. یو څوک دی وایي المسرفون فی الجور والظلم، یو هغه سړی دی چې هغه د حد نه تجاوز کوي په ظلمونو کې، ستم کوي، ظلم کوي، پردي حقونه وایي، وینه توی کوي، مسلمانانو ته تکلیف ورکوي. د الله نبی ویا دا امام قرطبي رحمه الله دا حوض کوثر له نشي راتللی، دا به شړي. وتدمیس الحق، او دا سړی د حق په ختمولو کې کوشش کوي. اندام یو قسم ظلم دی، یو حقه مسله ده،
یو حق کار دی او په هغه حق پرستی کې ملګرتیا نه کې بلکې د هغې باوجود دا ختمې لکه دا د یهودو د نصاراو د غیر مسلمو د هغې د ملګرو دا کار دی چې حق ته رکاوټ لاره نیسیه چې دا حق پرستیه دا دینه دا اسلام دا د الله احکامات دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې دا مخ په وړاندې لاړې نشي عملی جامه څوک ورنکي دې ته رکاوټ امام قرطبی و تتمیس الحق او دا سره د حق په ختمولو کې کوشش کوي وقتل اهله او دا سره هغه خلک چې هغه د حق گویایی کوي او د حق پرچار کوي د هغې په قتل کې کوشش کوي چې دا کسان هغه خلک چې هغه حق پرسته دي او هغه دعوت چلی او هغه د الله کتاب ته خلق رابلی هغه خلق وجنی د هغې په وجلو کې معاونت کوي امام قرطبي وایي دا سړی به حوض کوثر له نه راځي دینه به وشړي الله به وشړي و اذلالهما او حق پرست خلق ذلیله کوي یعنی دا ذلیله کې د خلقو په نظر کې دا سپک کی لکه نن سبا زمانه کې میډیا ته ګوره حق پرست عالم دی یا یو دینداره سړی دی د هغه د الله خپه نه خطا کوي کو خپه خطا شوله نو بیا یې پې علم خبر کلی د هغه نه به یو کار دا سهون شوی یا به ترې خطاان شوی قصدن به یو کار نه کړی او د هغه باوجود د هغه حق پرستو خلک د ذلیله کولو د بدنامولو دا غیر ښکته کولو دا کوشش کوي امام قرطبي رحم الله وایي دا سړی الله حوض کوثر ته نه پرېږدي دا به د حوض کوثر نه شړي او بیا وایي هغه خلک چې هغه علانیتاً په ښکاره باندې کبیره ګناهونه کوي کلم کله کبیره ګناهونه کوي او بیا وای ګناه ته سپک نظر کوي یعنی ګناه ته ګناه نه وای ظلم وکي زیاته وکیا هغې ته دا ګناه نه وای ګانې بجانې واوریا دا ورته ګناه نه وای دمتوب وکیا مړه وای دا خو هلکه غونته کې څه ده ګناه ده وای دې کې خو څه نشته امام قرطبي وای کم سړی دا کبایر ګناهونه کوي او دا گناہونو تا پسپک بانی گوری یعنی گناہ تا گناہ نوی او گناہونا کئی دا سڑے بم اللہ دا حوض کوثر نا اوشڑی دام حوض کوثر تا نپرید نبارالا دا طول اقسام دا ظلم دی دی وجنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا علماء پبارکی یو جملہ ویلے دا دا اللہ نبی دا آخر دور عالم تا اخبل وارث تا دا اللہ نبی چوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وَإِلَيَاتِيَنَّ عَلَى الْعُلَمَاءِ زَمَانٌ وی نزدی دا چه پا علماء بانی دس دور را روان دے دا اللہ پیغمبر فرمائی یقتلون فیه کما یقتل اللصوص خلق بے دس وجنیا لکا خلق چلی ونسبی وجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فیا لیت العلماء یومئذ تهامقو افسوس دے چی پا دغا مقام بانی دا علماء زان پا زور قمقل کی زان دے قمقل کی چی زر سنا خبر نہیں یعنی کہ ظلم مقابلت نشی کولے نو تب زان پتلین نور کے امتحان لبزان نور کے دینا من راغلے حدیثو کې د دینه من راغلی چې د یو چیزه برداشت نشي کولی د یو ظالم مقابلات نشي کولی ته د هغه لاس نشي نیولی ته هغه د ګناه نه نشي بندولی نو موږ ته اسلام دا نه وایي چې بس ورده پې او یا راګندې کې دا خو د دې کار نه منع کېږي او نه اسلام د هر سړي خپله مرتبه د هغې درجه کوستلې ده په هغه درجه کې به ته کار کوې د هغې درجې نه به نه وځې ځان به امتحان لنور کے اسنا چې امتحان کې ځان اخته کیا او بیا امتحان کې پیل شي د خلینه د الفاظو زی غلط
کفریا کلمات دی نوزی یا دسی کارون استان صادرش چا بیا مسلمانانو تا تکلیف ورسیا. نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فیا لیت العلماء یوم ایدین تحامقو، افسوس دی چی پا دغ دوران پا دغ زمانہ کی زما د امت علماء دی زن پا زور بانی خمقل کی ساده دی. شیرہ منگ دا سننی و خبر مسکورا کن هر سره دا پیجنی چی دا ظلم دی او دا زیته دی. گنام خلق پیجن نن سبا دا صدا ور دی هر سره پویا دی. امر بالمعروف هم خلق پیجنی، نهی عن المنکر هم خلق پیجنی. دانا دا گنی چیارا دا دینا منگا نا خبره اس کو یو دسی مسئلہ دا چی دا مانزا مسئلہ شوا او یرا مانزا کی پدا منزمامات دیانا دیمات نو خیر علم تا پتا لگی تکا دا دی علم کرے. یا مثال کی بلا دسی دا حلت او دا حرمت مسئلہ دا چی یرا یو چیز دی او غیبانی تنپوئے گی چی دا کاروبار حلال دی کو دا حرام دی نو دا علم نا تپوسو کی. نور خو مثال کے پرادے حقوال دا خو عالم کو بیان کی کو بیان نکی دا خو کافرم پیجنی چی ایمانی ندینا وڑے یو ہندو دے یو سکھ دے یو یہودی دے ولی دا پرادے بارا نا پیجنی چی دا زی زمانے دا پرادے داخلہ نا پیجنی چی یار دا پرادی دکان نا چشیر والی دا پیجنی دا دی بیان تا ضرورت نہیں. نبارالا دا سترگی پٹاول دی دا طول ظلمون دی رواتو که دا دینا سخت من راغلی امت دا ذلت سر علم خامخ کی چه کل ظلمون کلم کلش داوی مخنیوی چک نشی کولی. دیو جنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے چه دا اللہ پیغمبر او فرمائل والذی نفسی بیدہی دا اللہ پیغمبر وی پا آغا ذات میں دے قسم ویا دا چا پا لاس کے چے زما سادا دا چا پا قبضہ کی دا اللہ نبی وی زما سادا پا آغا میں دے قسمی لتامرن بالمعروفی چے تاسو خلق کو ترا بلی ولتنہون عن المنکر او خلق دا بدن منکوی وليوشكن الله ان يبعث عليكم عذابا کو دا کارم پری خوستو خلقم خوتا نرا بلل او ظلمم لیدل او دا ظلم نم خلق من نکرل او ناروائی کولو دا نارواو نم من نکرل دا اللہ پیغمبر فرمائی ان يبعث عليكم عذابا اللہ بدبانی نزدی عذاب راولی او دسی عذاب بدبانی راشیا چی فتدعونه فلا يستجیب لکما تاسو بدا اللہ نبیا دواگانی کوئی خود دواگانی با اللہ نقبلی دعا بس تاسو نقبلی چی کل الظلم عامش زیاد یو روایت کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی امر بالمعروف کوئی خلق خود ترابلی او دا بدن خلق منکوی ورنہ اللہ رب العزت با پتاسو شریر خلق ستاسو مشران کی چی کم ناکار خلق دے شریان دیا ستا مشر عزت نکی ستا کشر شفقت نکی ستا دین لحاظ نساتیا دا اللہ نبی وی اللہ بدبانی شریر خلق مسلط کی او بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی ساسو دا نیکانو او ساسو دا صالح دا نیکانو خلق دواگانی با اللہ نقبلی دا نیکانو خلق عام خلق نیادی دا اللہ نبی وی نیکان خلق دا غیبا دا اللہ نا دوا کئی خود دوا بے نقبلی گی کلا چه کلا کلم کلا گناہ کیگا او موتا استرگی پتاو خلق نیکی تا موتا نرا بلو دین لموتا خلق نرا بلو دا خلق نرا ولو اخپل کورونو تا اگو رحال سہر کی خیل وکا یو کور کی روغا کالونای ندا شپاگا وکاسا بودارا روان شوی جاملا آبی سرم راغست دا عبادت دا دین دا زوانی شوی دا زور پا عبادت کی دا یو مقام بانی کی دا ہر وقت کی نکی مشکات کے حدیث سے
زکه خو د ځوانۍ عمل الله دا په بیماری کې برقرار ساتي، په سفر کې برقرار ساتي. د مشکات حدیث سے رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله یو سړی تندرست وي او دی سړی منځونه کول د جمع، دی تلاوتونه کول، دی ذکر او اذکار کا، دی سړی تهجد کول او دا یو دم بیمار شو، مرض وا، د الله نبی وی الله ملائکه ته حکم کوي چې په تندرستی کې کم اعمال کول دغه اعمال د دې سړی لیکي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی هغه په حاضر کې یعنی په کور کې دی، دا منځونه کوي د جمع، تهجد کوي او تلاوت کوي، ذکر او اذکار کوي، د جمعات سے زړه تړلی دی، نیک عبادتونه او نیک عملونه کوي. د الله پیغمبر فرمایي دا سړی په سفر لاړ، کو په دنیایي کار پسې تللی او کو یاره په اخروي خدمات پسې تللی، او د ده نه د جمع منځونه لاړ، د ده نه هغه ذکر او اذکار پاتې شو، د ده نه هغه تهجد پاتې شلو، الله ملائکو ته وایي حق د کور عبادت وللی کوي، کمې چې کور کول. معلومه دا شوله چې عمل د ځوانۍ دی او عمل د تندرستی دی. یو صحابي راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وایي د الله پیغمبره بهترینه صدقه کومه ده؟ غوره صدقه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي غوره صدقه دا ده چې ته بالکل روغ رمټې، هیڅ تکلیف پتا باندې نشته، هیڅ مصائب نه، مال در سره دی او د دې مال سره دی مینه هم ده، یعنی دې ته یریږي کو د عمل ولګومه نو یاره غریب بشمه. د الله نبی په دغه حال کې ته صدقه ورکې، د دې نه بهترینه صدقه د الله په نسبت باندې بله نه وي. چې کله سړی تندرست یا یو حال ته نه رسېدلی، چې کله یو سړی شپېته اویاو کالو ته ورسېده، نه خو د هغه خو ټوله خواهشات د هغه د زړه مرادونه خو لاړ ختم شو، نو هغه بیا دومره په دنیا کې دومره جوور نه ځي، بیا ګناهونه د هغه نه دومره نه کېږي، ځکه د هغې د زړه طاقت ناست دی. ګناه ته کم سړی مایله کېږي چې چا سره خواهشات ډېر زیات دي، دنیا ورسره ډېره ده، تندرست دی، په ګناه باندې د ده وس بر دی، خو دا د الله د ویرې ګناه پرېږدي، دې ته نیکي وایي. بهرحاله امر بالمعروف نهی عن المنکر، خلق خو ته رابلل، د بده نه منع کول، دا د امت عظیم کار دی، عظیم. دا د تمام انبیا علیه السلام پیشه ده، دا د هغوی نښه ده. بني اسرائیل الله ولې هلاک؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مخکني امتونه الله ځکه هلاک کړه، هغې کې به یو سړي د ګناه کار کولو، د یو ملګري به منع کړو دا مه کوه، سبا له به بیا هم حق د ګناه کار کاوه، ده به ورسه نه خوراک بنداو، نه به یې ورسه څښاک بنداو، نه به یې ورسه تعلق ختمول. د الله نبي وایي چې عذاب به راتللو نو دا نیکان به هم د منځه تلل. ولی شریعت کې یو درجه ده، ستا بچی دی بیلمازه دی، ستا بچی دی آرامخور دی، آی شریعت څه حد ذکر کړی که نه؟ هغه شریعت حد له به ته ځې، هغه شریعت حدودو کې به د ده سره بایکاټ کې، د ده خوراک به بندې، د ده سره به قطع کلام کې. زمونږ قطع کلام یا د یو بل سره ورانه، دا خو په دنیا ورور سره جنگ دی، ورانه ده په دنیا، پلار زوی سره وران دی په دنیا دی، دوی مړه وایي دا حرام خور دی، خلکو ته یې عیبونه هم وایي، او د څه د وجې نه یې وایي؟ د دنیا د وجې نه. او که چېرته یو بچی منزله نه رات، نه یو پلار داسې شته چې یاره هغه وایي چې زما د دې بچي څه بایکاټ دی، یا زه دې کور ته نه ځمه، یا به دا بچی دې کور ته نه راځي. دا به په تاریخ کې چا نه کړي، ما سیوانه صحابه کرامو دا عمل کړی. صحابي دی په جنگ کې پلار ولیدلو، مسلمان دی، پلار مسلمان دی، زوی کافر دی، پلار یې ولیدلو، هیڅ التفات تعرض یې ورته ونه، غم غرض یې ونه لرلو. دی زویه چې جنگ کله ختم شلو، اسلام غالبه شو، زوی م رالی اسلام یې راوړ.
نو دی پلار ته وای بابا وای په پلانی جنگ کې ما ولیدلې خو ما درته څه تعرض ونه کړ التفات تا ته ما ونه کتل او ته قسم په الله کو مخله مې راغلی وې نو په توره به مې نصر والی وې ای پروا نه کوله یو سړی د الله دشمن دی د الله باغي دی نو ته د هغه څه پروا ساتي الله موږ ته د هغه خلکو د محبت حکم کړی دی کوم چې د الله محبوب دی الله وی زما دوست دی ته ورسره دوستي کوه زما باغي دی الله یې د باغي نه بایکاټ کوه باغي پرېږدوه نو بهرحال لږ نظر اچول پکار دي خپلو کورونو باندې او خپل علاقو کلو باندې خپل یارانو دوستانو باندې بعد یاران دوستان یا آدم انزه وخی اگه شیطانی یار نی دوست نی شیطانی آده جماعت ندیو باسی ده جمع ندیو باسی ده صالح نیک عملون ندیو باسی دوست آغا ده با حدیثو که ده دوست تذکره راغلی دوست آغا سره ده چه داغا پلیدلو بانه تا تا اللہ در پیادی مجلس کې تکې ناستلې ستا عمل برابر تقی عثماني صاحب وی یو سړي سره د ناسته ده یو مجلس کې د ناسته ډېره ده او هغه مجلس کې ستا د نفس اصلاح نه کېږي ستا د عمل اصلاح ونه شوله یعنی تا د الله والا جوړ نه شولې وی د دې مجلس نه وځه د دې ملګري نه جدا شه دا دې تباه کوي دنیوي دې تباه کوي او اخروي دې تباه کوي او چې کم مرګري ته کم مجلس یا پاکې تا ته الله در په یادېږي ستا ورځ د بلې ورځې نه ښه کېږي وایي دې مجلس کې لازم شه او دغه ملګري سره لازم شه چې ستا ورځ د بلې نه ښه شوله او دې مجلس کې تا دیني ترقي وشوله اوس خو موږ هغه مجالس اختیارو چې کوم مجلس کې د دنیا باسونه ډېر کو دوه کسان کینی هم د دنیا باس ګوره په بازار کې منګه د دنیا په باس ماړه نشو په دکانونو کې ماړه نشو په ډبو باندې ماړه نشو کو جمعات لراله هم دنیایي باس دي کو عالم د چا خواته کېناستو اخواریم په دې حصه ورړولی د به یو ځای کې کېناستلم نو هغوی به باسونه کول نو ما یو دوه ملګرو ته ویل ما چې ګوره نور دلته زه نه راځم ویل ولې مال منګه راځو ټوله ورځ سبقونه هم ویلي ادی پکې وروره د پټو د کټو باسونه راواچوي زموږ ذهن هم اوسه ګډوډ کړي دې له خو موږ الله نه یو پیدا کړي چې یاره 24 ګنټې دی او دا باس دی او دا دنیا ده او دا ده نه الله خو به د خپل کلام هم تپوس کوي د خپل احکامات دا نفس دی دا د الله تابع کا دا خواهشات تابع کا دا مال تابع کا د دې اولاد غم وکا د دې ورونو غم وکا د دې علاقې فکر وکا د گاونډي غم وکا دا خلق نیکو ته راوباله ځان څنګه دیندار جوړې دا نور خلق هم دیندار مؤمن هغه دی د الله نبی وای چې ځان له څه خوښیا دا بل مسلمان لم خوښي موږ دا خو چې جنت والا جوړ شه الله نه ناراضیه جهنم نه بچ بل مسلمان هم بچ یار دوست هم بچ خو ته راوبلای او چې کم سړی ګناه کوي او کلم کله ګناه کوي وسم کیږي منع کوي چې وسم نه کیږي په حدیث کې 3 درجه ذکر کړي په 3 درجو باندې کم از کم چې په اخیری خو عمل وکړي اخیری هغه مرتبه دا د الله نبی وای چې یو سړی دې په ګناه ولیدو په ظلم ستم باندې دې ولیدو بس خاموش شه په خوله ګټه کېده او چې چا نیک کار کاوه د هغو سره مینه کوه چا چې د ګناه کارونه کول د هغو سره بغض کوه بس نجات دې د الله نبی وای په دغه کې دی نو هر سړی ګریوان کې سوچ وکړي وخت روان دی دا ناڅاپي مرګونه دا زیات مرګونه دا د قیامت علامه ده دا نښه ده ولای چې فکر وکي هغه حدیثو مبارکه وکي نو پاکي 100% کې 70% هغه علامات ښکاره شوي هغه لوی لوی علامات هغه یهود لګی دي هغه نصارا لګی دي په کله په یوه طریقه باندې زموږ زنانه د کورونو نه بهر وباسي کله ورته وایي روپۍ کله ورته د ماشوم پیکه دې راوباسه کله ورته د بل طریقه راوباسه دا خو د غیر مسلمو لارې دي طریقې دي یو سړی دی او هغه ته ته ووایه 50,000 روپۍ در کومه وایي ستا د ښځې لاس به زه داسې ونیسمه او په دې ځمکه په دې ژبه کې ګوته ولګو دا تاسو کوئ څومره غیرت کې بنا دی دا سړی به هم څومره کنځلی او یاره زنانه بې ستره رواني بازارونه ډک مارکیټونه ډک کوڅې ډکې رواني چېرته دی په 2 روپو پسې رواني
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لعنت دی په داسې سړي چې د ده سره صرف د دنیا غم دی، بس سار را پاڅېږم دنیا ده او د شپې وده کېږه هم د دنیا تذکره ده. په داسې سړي د الله نبي وایي لعنت د الله ورېږي، د الله نه لرې وځي. بهرحاله دا دنیا دا خواهشات او دا سرکشیه زمونږه د الله نه جدا کوي، د الله نه م لرې کوي. لږ ګریوان کې سوچ پکار دی، خپل کور باندې م لږ نظر اچوئ، وړو باندې م اچوئ، بیبیانو باندې، بچو باندې، هغوی د الله دین ته راوبلئ. جومات کې د هغې حاضري والئ، جومات کې ګورئ چېرې دا بچی مې حاضر دی که نه. کور کې خیال کوه دا بچی څه ټیم باندې راځي. زما استانه به د دې رب تپوس کوي. الا کلکم راین و کلکم مسئول عن رعیته. د الله نبي وایي هر سړی مشر دی، الله به د خپلو ماتحتو تپوس کوي. ستانه به د بچي تپوس کوي، د بیبي تپوس به نه کوي، د اولاد د تربیت به کېږي. دا اورسې نه ده چې بس اولاد دی او بس پیدا شوی دی خدای دې په غرونو روان کړي او کو هر څه کوي. نه نه، دا خو نه ده. د اولاد تربیت دی، د اولاد تعلیم دی، د هغې په هره شعبه کې خیال ساتل پکار دي. نو هر یو سړی د خپل اولاد، د خپل کور او د خپل نفس دا غم وکړي او د الله سره تعلق برابر کړي. الله دې د عمل کولو توفیق راکړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.